چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم تعلیمات مونږ ته پرېښودې دي که د دې په تناظر کې زه عرض کم نو احیاء العلوم امام غزالی رحمت الله علیه او تفصیلی حدیث مبارک ذکر کړی او دا بخاری په مسلم کې مشته په مختلف الفاظو باندې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په اعتکاف کې ناستو او حضور مبارک له یو روایت دا دی چې بیبیان ول راغله او حضور مبارک له جمعات ته بیبیان راغله څه حاجت ته پاره بل روایت کې دا راځي چې نا حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها راغله وا خو بهرحال حضور مبارک له صفیه رضی الله تعالی عنها جمعات ته راغله څه حاجت ته پاره غي حاجت کې تفصیل دی زه خپل نقطې طرف ته راشم حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله شپې لیټو نو چې کله بیبي ول راغله او بیبي سره خبرې اترې د ضرورتو نه بعد فارغه شوه نو حضور مبارک ورته فرمایل چې صفیه توره تیاره ده شپه ده یوازې ته مزه زبم در سره لاړ شم حالانکه حضور په اعتکاف کې ناستو زبم داسې در تیر شم علما فرمایي چې د صفیه رضی الله تعالی عنها چې کمره او کم کورو د حضور د مسجد نبوي نه لږ لرې و نو حضور مبارک هم د خپل بیبي سره اعتکاف نه راووتو چې داسې مخکې کور پورې ورنږدې کړي نو بیا به نیمه بخپله بیا لاړه شي چې کله صفیه رضی الله تعالی عنها نه حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه روایت کوي فرمایي چې زه کله چې داسې مینځ ته ورسېدو چې په دې دوران کې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک یو دو صحابه ولاړو او هغه دواړه صحابه کرامو چې کله نبی علیہ السلام ولیدو تکه توره تیاره وه بیبي وه ورسره صفیه رضی الله تعالی عنها نو حضور مبارک باندې دواړو سلام واچولو او دا توره تیاره کې داسې ورتیز شول قدمونه یې تیز کړل نو حضور مبارک ورته آواز وکړو چې ودرېږئ دواړه صحابه ودرېدل او حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې اصحاب کرامو دا قال انها صفیه اصحاب کرامو دا ما سره چې کومه ښځه روانه ده ګوره دا زما کور والا صفیه بیبي ده اصحاب کرام ورته عرض کوي سبحان الله تعجب په وخت کې اے دا الله رسول مونږ په تا باندې کلم دا ګمان نشو کولی چې تا سره په دا شپه کې بله څوک ولاړوي حضور مبارک ورته ارشاد فرمایي چې نه نه زما دا خبره نه ده چې تاسو په ما باندې ګمان کوئ یا تاسو سوچ له به دا خبر راشي خو حضور ورته فرمایي چې دا شیطان د انسان په رګونو کې تیریږي را تیریږي د انسان په رګونو کې داخل دی هسې نه تاسو خو ګمان نه راځي خو شیطان چرته وسوسه در وانه چي حضور مبارک د هغه وسوسې لرې کېدو دپاره حضور ورته فرمایي چې قال انها صفیه ورته فرمایي دا زما بیبي حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها ده صفیه بیبي فرمایي چې داسې مینځه پورې زه بوتلم او حضور مبارک رانه واپس شو زه خپل کور ته راغلم علما فرمایي دغه حدیث په تناظر کې چې دا هغه وهم او ګمان د حضور مبارک خو یو ځان له شفقت د حضور مبارک په امتیانو باندې خو یو ځان له مهرباني وه خو د هغوی بدګماني به ایمان تباه کړی وی په حضور مبارک باندې خو د هغوی د ایمان د حفاظت دپاره خو لیکن درس امت ته دا ملاویږي چې د انسان چې کوم بدګماني ده دا د هر چا نه متوقع ده چې بدګماني راشي او د بدګمانۍ د راوړلو د وجې نه اصحاب کرامو د ایمان حفاظت راغی او کچره بدګماني راغلی وای د اصحاب کرامو ایمان ته خطر وه ځکه چې شیطان انسان نه پرېږدي د دې تناظر کې علما فرمایي چې کله هم بدګماني راشي نو د انسان ایمان هم تباه کوي د انسان خاندان هم تباه کوي د انسان عزت هم تباه کوي د انسان د ښځې خاوند په منځ کې جدایي هم راولي نو ځکه علما فرمایي
چې کله هم د انسان د ښځې او د خاوند په منځ کې په یو بل باندې شکوک او شبهات شروع شول دې وخت کې د طلاق و شرح په دې بنیاد باندې زیاتېږي چې کله ښځه خاوند باندې بې اعتباره شوه او خاوند په ښځه باندې بې اعتباره شو دې وخت کې دغې صفایه خبرې شروع شي ښځه د خاوند پسې ولګي ښځه او خاوند د ښځې پسې ولګي صفایانې روانې شي او او ډېرې خبرې داسې مخې له راشي چې یو بل هم ورته دا خبرې وکړي چې او دا خبره درسته د هغوی د کور تباه کېدو دپاره نو چې کله د شکوکو د شبهاتو یو څاڅکی د ښځې خاوند په دغې ریلیشن او په تعلق کې واچولی شو دغې څاڅکي نه بیا دریا جوړیږي او چې کله دریا جوړه شوه د ښځې او د خاوند په منځ کې لا تعلقي راځي